یو اهم مسلې ته ځو چې زمونږ نوجوان او زمونږ تورسرې پکې اکثر مبتلا دي چې چاته ګوري دومره غټ غټ نوکان به پریښي وي حالن کې د حدیثو چې کم کتاب اوچت کې هغې کې مونږ او تاسو ته دا روایت معلومیږي لکه دا ابو داود شریف شي چې نوکان نبی علیه السلام فرمایي کټ کړئ یاد ساتئ څنګه چې نور د سنتو ویښته دي په انسان کې هغه څلوېښت ورځو پورې کټ کول په انسان باندې فرض دي چې څلوېښت ورځې پوره شي کټ کوي به دې کې دننه دننه که چا کټ نه کړه دا سړی سخت ګناهګار دی همدغه رنګې زمونږ هلکان څوک د کچو ګوتو نوکونه غټ پرېږدي څوک د کټو ګوتو څوک د ګس لاس پرېږدي خاص کر زنانه دا نوکان پرېږدي یاد ساتئ څلوېښتو ورځو پورې چې دا نوک کټ نه شي دا حرام وګرځېده د داسې کس نه بایکاټ پکار دی چې وروره ما سره روټۍ مه خوره ستا دا نوکونه ډېر زیات غټ دي دا په ترکارۍ کې ډوبېږي په دې ما سره ته یو ځای روټۍ خورې نو دغه نوکونه خو د حرامو دي که نه نو دا یاد ساتئ دغسې نوکونه نه ځان بچ بلکې نوکونه کټ کول سنت عمل دي او د څلوېښتو ورځو نه پورې چا کټ نه کړو د هغې نه پې ورځې زیاتې واوړي نو دغه نوکونه بیا حرامیږي په انسان باندې نو پکار دا دی چې په حلال روټۍ موږ دا خپل لاسونه لګو چې زما او ستا خو کم از کم نوکان خو نه وي که نه چې دا روټۍ سره د حرام لاس خو ونه لګي که نه الله پاک دې موږ او تاسو ته بچ